کتونکو الف خان شیرپو یم سلسله تاسو وینئ دا قطار د روجې د اولې ورځې نه واله الحمدلله د اختر د شپې پورې علیم هم ورکو او ورسره چې کوم دی نو چاول هم ورکو دا خلک د لرې لرې ځایونو نه راځي او وړي د دې نه مخکې د زنانو چاپه وچلېدله او زنانه ښه ډېر لاړې دا ملګري موږ سره فی سبیل الله الحمدلله لګیا دي بسم الله کته الله او موږ سره زموږ یو ډېر نوموړی مشر فیاض مشال چې نن دا حالت دې ما راغوښتې په دې دي چې د ده په ګوان کې داسې یو 2 پیکجه ورکول غواړم نو ده راته دغه وکړه نو ما ورته مشال صاحب څه تکلیف په خپل هم کې ما به کوڅې ته نه راغواړئ نو بالکل وي زم تکلیف کوم نو دې مې وروغوښته خو دا خیرات دی دا خیرات په مام کېږي او په دم کېږي نو دلته مې د روجو نه هم ځان سره وړی او د علم نه هم ځان سره وړی خو دې وایي بیا هم نه نو ما ورته هغه پیک سره غویله ورکړه مشال صاحب وینې څه وایې په دې یاره زه خو مینهوالو ته دا وایم چې مینهوالو لکه تاسو دا وینې داسې د واده پینډه نه ده ګورئ دا د واده پینډه نه ده چې دا ګڼي واده خادي ده او دغه د خو دې ورځ ته تاسو وګورئ د دې نه مخکې به څونه خلک راغلي دې نه پس به څونه خلک راځي خو زه وایم خدای د دې شتمنو خلکو له استعداد ورکړي خدای دوی له همت ورکړي الف خان شیرپو د خدای وتوانوي دله د خدای طاقت ورکړي څوک چې د خپې وخي څوک چې د مخالفت کوي نو زه وایم را دي چې اوس د سترګې پرانیزي او دا لین خو دې وشماري چې دا لین دې وشماري چې په شمېرلو هم ستړی شي سړی خدای کو روجمات پیله به روجمات د پیله رسي چې په دې په شمېرلو نو مطلب دا چې نور په ګوته وینه پټېږي که نه ما یو شعر دی چې د زل پشپره خوروي د مخ سحر پټوي د زل پشپره خوروي د مخ سحر پټوي او څومره نادانه ده په ګوته باندې انور پټوي نو په ګوته انور پټېږي یاره دا وګورئ دا الف خان شیرپو راکه کوکې په ایمان الله دې سر بالا کمړ الله دې سر اوې زه ته یو خبره کوم الف خانه چې څونه د پسې خبرې وشي هیرو شوې پیښه چې ګوره بیرې پسې خلک غونډولي شنډۍ پسې چا غونډه نه دی ویشتې بیره او شنډۍ په وجودونو هم یو شانتې ده په جسامت هم یو شانتې په رنګت هم یو شانتې ده خو بیرې پسې ولې خلک غونډولي بیره میوه ده او شنډۍ ترخه ده نو ته په دې خوشحاله شه چې څونه تا پسې خلک ده کې وګرانو ملګرو زه فیاض مشال چې په ما هم څونه اعتبار دی هم دون اعتبار په الف خان شیرپو کوی ګورې ښه دې زه چې څونه پیژنم د 1400 کالو راڅخه زه پیژنم بالکل ایمانداره سړی دی د ایمان کې فرق نشته ښه او ډېره زیاته مننه مشال صاحب سره 1400 کالو نه مونږ ریډیو کې چیرې زده کړه بلکې دې ریډیو کې ابوبکر خان راشه او دا خبره ما ته خالد بختیار خالد ډوکیټ هم کوي چې د خلکو خبرو پسې به نه ځي نو هلکه دغه تا واغېستل ته خپله دغه ماشاءالله 2 پیکج د به لېږم هغې له یو 2 حلیمو او 2 چاولې کېښودې وله صحیح ده ښه دا دغه چې کوم دی روان دی ابوبکر څه سپیچ ته تیار کړی څه وی په دې مقام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دعا شرع تیر شوی دي 3 معاشره ده او ماشاءالله دا روجې ډېر اسانه سره تیرې شوي دي دا زمنه مو ډېر خلک هم وي چې دا روجې اسانه سره تیرې شوي دي ډېر خلک وایي چې ولیاګان نشته وسیلې نشته تاسو خپله غواړئ چاله ځایمه د هغه کولو دپاره که نه نو وخت کم دی او واقعې ډېرې دي خو زه به تاسو ته یو مختصر شانتې واقع وایم نو دا واقع د حضرت لال شهباز قلندر نو هغې یو ځل روانو په لارې نو هلته کې ورته یو کس میلاو شو ډوګډګي شانتې ورسره او بیزو به وایي نو چې ډوګډګي به وایي نو بیزو به ګډېده نو هغه کس ته به هم قلندر وایي ټایم نو چې هغې دواړه میلاو شو نو هغه دا شل کې هلته پوښتنه کې وایي ته څوک یې لال شهباز قلندر نه هغه بل ډوګډګي والا کس ته پوښتنه کې وایي ته زه قلندر یم وایي ته څه قلندر تا سره خو نه هغه ډوګډګي شته نه سره هغه شته وایي حضرت لال شهباز قلندر ورته وایي ته څوک وایي زه قلندر یم وایي زه ته راته وایي هغه ورته وایي ډوګډګي والا زه ته راته خپله قلندري وښایه حضرت لال شهباز قلندر ورته وایي نه ته ما ته خپله قلندري وښایه ړومبې نو هغه شروع کړه ډوګډګي بجول شروع کړه بیزو لاړه بس هغه خپل تماشه کوله نو بیا چې د حضرت لال شهباز قلندر باري راغله نو هغې په اونې وختل خپې یې کوله وکړه وایي درې په منځ کې وځه چې درې په منځ کې ووته نو
یو ښکلی چمن رالی ښکلی بوټي ډېر زیات ښکلی ځای او صفا چې رالی او ده ته وایي باچا ته تاسو چېرته تللی وی او ملکه هم تاسو په ډېره خفه وه او تاسو خپل سلطنت چېرته پرېښو او موږ تاسو په ډېر زیات خفه وو نو هغې بوتلو نو هغه لاړې هلته کې خپل سلطنت کې بیا د هغه بچي مو شو بیا ډېر زیات سیټل شو هلته کې بیا هلته کې د هغه د غونډ سلطنت هم بیا دره شو که نه بیا یو ځل ده سوچ وکړو چېرته زه راغلی یم هلته کې خو چې لږ لاړ خو شم که نه وګورم دې څنګه راغلی نو ده هغه ونه بیا ومنته چې د هغې اونې په منځ کې لاړې که نه دی واپس څنګه راغلی نو هغه یکدم هغه ځای بدل شو د هغه نه تینده کې نه خوړه دنده ځای پکې لاړ نو هغه د خپل هغه بیزو او هر څه واپس ولیدلو لال شهباز قلندر هم هلته کې ولاړو وایي دا څو لال شهباز قلندر ما ته خپل هغه پرېږدی زما بچي زما سلطنت زما نه بغیر څه کوي که نه ما ته کولو کې وایي نه دا یو ځل خو لیکېږي خو بل تاسو چې دا ډېر خلک وایي چې دا وسیلې نشته که نه څنګه چې یو غټ کس سرته میلاوي ته خو به دا نه شي هغه سره ډایرکټ ورشي او سره میلاو شي که نه نو ته به لومبي هغه وړوکي کس سره میلاوېږي د هغه که نه بیا به غټ کس سره شي بیا به غټ کړی شي دا د اردو کې یو هغه شانتي ده نا شانتي دی علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں حقیقت تو یہ ہے پیر کامل تمہارے ملنے سے زمانہ ملا ہے وہی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ سره ملاوېدو سره زه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ملو شوم او حضرت محمد صلی الله علیه وبارک وسلم سره ملاوېدو سره زه الله پاک سره ملو شوم حقیقت خدا دې پیر کامل چې پیر چې ستا ملاوېدو سره ما ته غونډه زمانه ملو شوه دا خلک دا خبره ډېر زیاته دروغ ده چې خلک دا وایي چې دا وسیلې مه کوئ او دا هغه نشته خپله د الله پاک نه دعا غواړئ کتونکو دا موږ چې کله خبره کوو چې موږ د چا وسیله شو موږ د چا وسیله شو ابوبکر خان څونه په تسلسل سره دا د وسیلې پسې خبره وکړله روپۍ وړه وه خو په ټول پوره وه یاره دله شعر ډالۍ که هسې ویمه چې دا د ده تربیت دی نو د مور پلار به څنګه تربیت وي او خدای پاک ورکړې ده نو دا د ابوبکر خان په وجه باندې چې کوم دی دا دوه دیګه باندې ابوبکر خان شعر ورته ډالۍ کړم دا به ووایم که نه چې زما د زړه په کور دې ور نه لګي زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او ستا په راتلو شوم له دیده نه محروم ستا په راتلو شوم له د دیده نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي د ګران بابا دا دوه شعر مې ورته ډالۍ د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي د خوشحالۍ نه مې نظر چې ابوبکر خان څوک سیږي او د ده دا خبرې او دا قابلیت نو زه یم چې دا د ده کم تربیت دی نو همدغه وجه چې د مور پلار د ترونو او د خاندان ماشاءالله به ورسره وایې د نظر یې رالې نه کوې ګورې د نظر یې رالې نه کوې که نه بله ورځ مې رالې نظره کړو بیا بیمار شوي والله بیا خپو دا 3 ورځې راله دی نو راغلی دې خلک خوښۍ زی ده الف خان رسال د جمعة الوداع راغل دی یعنی اخیری جمعه لکه دا روزو اخینی جمعه ده په دې کې ډېر عبادت وکړي ځکه څه پته لګي بل کال د جون ني او د جون داسې هم پته نه لګي نو دا کومونه کړه نو بیا لږ شانتي هغې نو دې کې ډېر زیات ثوابونه وګټئ او بل ما یو کمنټ لیدی چې ماشاءالله ډېر کانفیډنټ دی خو زه د په دې کې ستاسو هم شکریه ادا کوم چې لومبې سټارټنګ کې لږ دومره کانفیډنټ نه وم خو ما به کوشش کوم کانفیډنټ خو تاسو پازیټیو کمنټونه وکړل ځای سره ډېر زیات خوشحاله شم خلک مې لکي نو بیا ما کې هم لږ ډېر کانفیډنس رالی تاسو ښه کمنټس کوئ داد ورکوئ ابوبکر خان بیا راځي د سره بیا خبرې کوو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ کتونکو دغه زموږ نن دویمه مرحله وه مشال صاحب هم را سره پکې ملګري شو د اختر د ړومبۍ ورځې نه واله تر دې وخته پورې دا سلسله روانه ده دا هم د الله پاک فضل و کرم دی چې موږ ورته په صحت باندې ټیک یو یو 3-4 ورځې ما ناغه کړې ده ناغه ما داسې کړې ده چې کار به روان و دوی مال هغه ویډیو را لیږلي دي خو زه په بل ځای کې چې کوم دی نو مونږ دلته نور را رسېدل نور یو ورځ هم دې کې چوټي نه ده شوې دغه کار بالکل روان دی تر اختر شپې پورې به روان یي مننه خوشحاله هغه چې ښه دا هغه نه دی دا چې تاسو دا ما تاسو ته ووایي چې دا اوبه کجورې ورکوئ زه ډېر خلکو دا اوبه کجورو دې خبره کول نه ده چې لکه خلکو ته دا اوبه کجورې ورکول هم ګران دي خو څه خلکو بار یې نه روزي که نه وي مسله ګرمي ده نو تاسو بیا یو ښه خبره کوئ چې مونږ ته ښه کامنټ کوئ نو هغه هم یو صدقه جاریه ده هغې کې هم ډېر زیات ثواب دی صحیح ښه مور یې لږ راشي دې خواته د دې مور کتونکو شپږ لوریانې دي په هغې کې چې کوم دی نو 2 معذوره دي شپږ واړه پیغلې دي را دې خوښه لږه یو یې زوی دی هغه هم معذوره دی ما له د شپږو 7 کالو نه دا مسلسل راځي او دا زموږ نرس وړي بله ورځ ما دې له غوړي ورسه ورکړل خو دې سره لږه شانتې غوښه وه ما بیا د شپې سوچ کو چا ولې یو دومره غوښه ورکړې وه د قصاب په دغه باندې
څومره وي په زه به کوم هغه لږه شانتي بنو هغې باندې مې وړۍ جینۍ له پکې لږه ښوروا وکړله او تاسو راله وړو غوړي راکړل هغې نه م روټۍ پخه کړه اوس راله چاتورې د خدای له نامې راکړې په سر مې دي بس تاسو راسره امداد کوئ د اختر راله مټیان راکوئ بچو له راله جامې کپړې راکوئ بیزار راکوئ تاسو راله ډېر ډېر ښو که دا ملته الله په کار کوو چې څوک مسافر یې رالیږي هغوی له م دی په دغه لږه شانتې غوښه چې تا بیا هغې نه پس تړکه وکړه د هغې نه مې کتونکو هغه ما ته یادېږي چې مې ورته پریکټیکلي ښودلې وه په ګوتی کې یو پوټې شانتې پوچکشې شانتې غوښه وه او په دې به زه اوس بګار کومه اورې او مازدیګر بانک سره راځه نو دلته کې دې ځای نه چې روجې ولي مړې که نه ښه هر مازدیګر بانک سره راځه دلته کې ځان را رسوه چېر ځای کې ښه ډېره مننه خوشحاله